الله سبحانه وتعالى مؤمن مسلمان ته په قرآن شریف کې ویلي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. په نبی علیه السلام باندې مؤمنانو درود شریف او سلام لګي، ځکه دا د الله سبحانه وتعالى حکم دی او د دې لوی برکات او ثمرات دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حدیث روایت ته فرمایي چې کوم انسان په نبی علیه السلام باندې درود شریف وای او په نبی علیه السلام باندې درود شریف لیکي، نو دا درود شریف د انسان د ګناهونو په ختمولو کې داسې اثر او داسې مؤثر دی، یعنی څنګه چې یخ اوبه ته په اور باندې اړې نو دا یخ اوبه پر اور کې څومره اثر کوي، نو دا درود شریف د ګناهونو په ختمولو کې د دې اوبو نه زیات اثر کوي. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے روایت ته دې فرمایي چې یکم انسان دعا وړي او دې دعا وکړي نو د دې انسان دعا دا د اسمان او د ځمکې په منځ کې انختلي ودریدلی بر نه خېږي د دې کس دعا تر څو پورې چې دا کس د خپل دعا سره په نبی علیه السلام باندې درود شریف ونه لیږي، نو د دې انسان دعا بر اسمان ته نه خېږي بلکې د ځمکې او د اسمان په منځ کې رکاو شوي. نو درود شریف دا قبول شوی وظیفه ده، دا ملائکه هم کوي، الله سبحانه وتعالی هم کوي او انسان ته او مؤمن ته الله سبحانه وتعالی په خپل قرآن مجید کې حکم کوي چې په نبی علیه السلام باندې درود شریف وایا. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان اغا زما د قبر زما د روضې مطهرې خواته په ما باندې درود شریف وای نو زه د هغې انسان درود شریف په خپله باندې اورم. او کوم مسلمانان چې د مدینې نه او د روضې مطهرې نه سیټه دي او په فاصلې باندې دي او هغه په فاصلې باندې درود شریف وای، زما نه د قبر نه لرې دي او په ما باندې درود شریف وای رالیږي، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ملائکو په ذریعه باندې د هغه انسان درود شریف ما ته را رسولی کېږي. دومره پیری دی انسان درود شریف وي. نبی علیہ السلام حدیث ته چې کوم انسان یو پیر درود شریف وایي الله سبحانه وتعالی په دغه انسان باندې لس رحمتونه نازلوي، دغه انسان لس درجې اوچتوي، دغه انسان په نامه اعمال کې لس نیکی الله سبحانه وتعالی لیکي او دغه انسان د نامه اعمال لا لس گناهونه الله سبحانه وتعالی هغه ختموي. دومره لویه وظیفه ده، داسې یو عظیم عمل دی. حضرت ابو حفص ابن شاهین رحمت الله تعالی د حضرت انس رضی الله عنه نه یو حدیث نقل کړي چې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم مسلمان په ما باندې زر پیری درود شریف وای 1000 مرتبه زر پیری درود شریف وای نو دغه انسان به تر هغه پورې د مرګ ناراضي دی به نه مړ کیږي تر کومه پورې چې دا انسان خپل ځای او خپل مکان په جنت کې ونهیني، نو دل به مرګ ناراضي تر کومه پورې چې د خپل مکان خپل جنت لیدلې نه نو دل به مرګ ناراضي.